یاره محترم مسلمانانو، نن د جمعې مبارکه بهترینه وظیفه د جمعې د شپې ډیره معززه مجربه وظیفه د حاجاتو دپاره، د مشکلاتو دپاره، د غمونو او دردونو دپاره او د هر رنګه مشکل دپاره الله الصمد الله جل شانه ډیر زیات بې نیازه دی. بې نیازه څه؟ الله تعالی په هیڅ پروا نشته. الله چاته ډیره ورکي، چاته لږه ورکي، چاته بیبي ښکلې ورکي، چاته بدرنګه ورکي، چاته ښکلی خاوند ورکي، چاته بدرنګه ورکي، چاته ښه رزق ورکي، چاته درمیانه ورکي، چاله دنیا لږه ورکړي، چاله ډیره ورکړي. نو بې نیازه دی الله تعالی. او چاله وغواړي د دنیا بادشاهي کې، او چاله وغواړي د دنیا ګدۍ کې. دا د الله تعالی هغه بادشاهت دی او د الله تعالی هغه قدرت دی محترمو، چې الله تعالی د نیش نشته کوي او د مړي نه ژوندی پیدا کوي، ژوندي نه مړی پیدا کوي. نو د هغې رب وظیفه تاسو وکئ ها. او د جمعې شپه د مبارکه او بل شعبان میاشت هم د دا ډیره بهترینه میاشت ده، ځکه رسول الله مبارک دعا غوښتلې ده چې الله په شعبان او رمضان کې، یعنی مفهوم یې داسې دی چې موږ باندې راوستلی کې زمونږ پکې زندګي یعنی ډیره کې چې دې کې موږ روژه ونیسو. یو د شعبان خپله هم ډیر زیات فضیلت دی، او رسول الله مبارک فرمایله چې د شعبان په میاشته کې روزانه یعنی زما روژه وي. شعبان دا میاشت چې کومه ده، اوس روژې ته هم لږې ورځې پاتې دي. نو دا دوه میاشتې چې دي دا ډېرې د برکت میاشتې دي. دا دوه، نو دې کې ځان خپل جوړ کئ او ځان انشاءالله د الله تعالی نه غواړئ شپه او ورځ کې، هر ټیم کې الله تعالی به ستاسو حاجتونه پوره کړي، مشکلات هم الله تعالی آسان کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معزز او محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې زندگی تیروي، زما مسافر رونه دي، الله تعالی دغه مسافر الله ډېرې خوشحالۍ، ډېرې کامیابۍ د دوه جهانونو الله تعالی ورکړي. هر ځای کې چې مسافر دی، کو په امریکا کې دی، کو برطانیه کې دی، کو په لندن کې دی، کو د دنیا په هر ګوټ کې دی، زما غږ اوري، ما اوري، الله تعالی د دوی په زندګو کې ډېر برکات واچي، ډېرې خوشحالۍ دی الله تعالی د ټولو مسافرو ته ورکړي. او ټولو نوجوانانو هلکان دی الله تعالی نکاحګانې وکړي، الله تعالی نوجوانانو په زندګو کې برکات واچي، او الله تعالی دې د تورسرو زنانو نکاحګانې په ښکلي ځایونو کې وکړي. محترم مسلمانانو، لومبی خو زمونږ ټافک د الله الصمد دی، یعنی وظیفه. خو د هغې نه مخکې یو خبره ډیره زیات د لحاظ قابله ده، او دا خبره تاسو په ډیر غور سره واورئ. ستاسو به انشاءالله ډیره ستاسو پکې فایده وشي. خو چا وانه اورېدله نو شاید چې د هغه زندګۍ کې دغه ترتیب پاتې نشي او د زندګي لږه لنډه تنګه وي. ګوره ورځ چې ده محترم مسلمانانو، ورځ د سحر نه شروع کیږي، سحر د فجر نه، یعنی د سحر د لمونځ نه. سحر مونږ ډیر خلک قضا کوي محترم مسلمانانو، دا خبره تاسو واورئ. نو حدیث مبارکو کې راځي چې کله انسان وده شي کنه، نو شیطان راشي او د په دې سر او په دې مخ باندې درې کرښې راکاږي، درې کرښې پې ولیکلی کې ها، چې کله د انسان یعنی الصلاة خیر من النوم موزن وی کنه، چې مونځ چې دی دا د خوب نه زیات بهتره دی. نو که په دغه وخت کې څوک وده شي او مانځه ته پاتې نشي، نو دغه وجود ورځ په ورځه یعنی سختیږي. دغه مونږ چې سحر څوک ونه کړي، د زندګي به لنډه تنګه وي او د صحت به هم خراب وي، دا به ډېر مشکلات وي. او بیا چې سحر یعنی دی پانیسي، نو حدیث مبارک کې راځي چې شیطان راشي او دغه ته وی انسان ته چې ای زما بچیه ته لا ودی، نو په دې غوږ کې وله تشې متیازې هم وکړي ها، صحیح شوه که نه. او کله چې انسان پاسي نو لومبی کرښه خلاصه شي، کوم چې شیطان لیکلی، بیا چې پاسي او داس چاردامې کې دویمه کرښه، بیا چې لمونځ وکړي نو دریمه کرښه هم خلاصه شي، نو ټوله ورځ د په سکون او خوشحالۍ کې وي. او څوک چې ونه کړي لمونځ د سهارۍ، نو د هغه ټوله ورځ په تنګۍ کې. لهذا تاسو خو لومبی سهار لمونځ په ښکلي انداز سره کوئ، چې دا سهار لمونځ به لومبنی موږ سره په قبر کې انشاءالله وي، او زموږ ستاسو به قبر روحانه وي انشاءالله. صحیح شوه. دویمه خبره ده چې
تاسو به الله الصمد وظیفه 101 مرتبه کوئ، خو دا به 2 وختونو کې کوئ. ها 2 وختونو کې به کوئ ان شاء الله. یو وخت چې د محترم مسلمانانو هغه سحر مون نه پس دی الله الصمد 101 مرتبه، او یو د ماښام مونځ چې دی الله الصمد 101 مرتبه. دا به تاسو ان شاء الله په پابندۍ سره کوئ. صحیح شوه. اوس د جمعې په شپې باندې چې انسان د ماسخوتن د مونځ نه پس راپاسي یا په خپل بستره کې دی پروت دی او د اوده کېدو پورې د الله الصمد ذکر کوي او الله تعالی ته په دغه الله الصمد دوران کې الله تعالی ته عرض کوي الله زه ستا د هغې پاک مبارک نوم چې د هغې نوم د وجې نه تمامه دنیا روښانه ده، د هغې نوم د برکت الله زه تا پیدا کړی یم، د هغې نوم د برکت الله تا شپه ورځ راوستې ده، د هغې نوم د برکت الله تا اسمانونه غرونه پیدا کړي. الله په دغې نوم د برکت الله ستا ذات لوی دی، ستا شان لوی دی، ته ډېر د عزت والا رب یې، ته ډېر مکرم رب یې. الله ستا په شان کې بل اله داسې نشته څنګه چې ستا ذات دی. الله زما د حاجت سحر چې راپاسم الله زما د حاجت پوره کړي، الله زما د مشکل ختم کړي، الله زما د پریشانی ختمه کړي. محترم مسلمانانو دغه ټایمونو کې یعنی تهجد ته هم د جمعې په شپه راپاڅېدل پکار وي او که چا روژه هم په دې میاشت کې ونیوله نو ډېره زیاته د ثوابونو میاشت ده. شعبان ها ډېره زیاته د پیدو میاشت ده. لہذا روژه هم پکې پکار ده چې سړی ونیسي او ډېره زیات اذکار پکې کول هم پکار دي. ها او خصوصا بیا د جمعې په شپه باندې نو تاسو د اوده کېدو په ټایم کې درود ابراهیمي ووایئ څو ځله، بیا الله الصمد ووایئ او دغه دوران کې تاسو اوده کېږئ. نو ان شاء الله د الله تعالی نو امید دی چې تا د غونډو ګناهونو نه تفاکي او ستا کم حاجت دپاره کړي حاجت کې ستا خیر وي او دغه حاجت کې ستا برکت وي نو ان شاء الله الله تعالی به ضرور پوره کوي. کو خیر دی پکې نه وي، برکت دی پکې نه وي، په قسمت کې د حاجت نه وي نو بیا الله ته دا عرض هم وکړه الله د دغې زما د حاجت زما په قسمت کې نه وي نو الله ماله بل حاجت د دې نعم البدل یعنی د دې بهترینه بدله ماته نوره راکړي الله. نو ان شاء الله الله تعالی به تاسو له بهترینه بدله بله درکړي. دغه وظیفه ان شاء الله سر ته رسیږي محترم او سبا د جمعې ورځ ده. موږ به تاسو ډېرې دعاګانې کوو د جمعې په منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې. الحمدلله زه اکثر مسافرو ته هم ډېره دعاګانې کوم، خپلو حاجتمندو مسلمانانو ته هم کوم. پته نشته چا دعا قبلیږي، د چا په خوله کې الله تعالی تاثیر اچوي. نو موږ ټول ګناهګار یو لیکن ښه ګمانه په یو بل باندې کوو. تاسو زما نه ښه یې، زه ډېر ګناهګار یم، دغه رنګه تاسو هم ما دا ګمان کوئ چې ته ډېر ښه یې، موږ ګناهګار یو. که زه ځان د تاسو نه ښه وګڼم تاسو زما نه ځان ښه وګڼئ بیا خبره ورانېږي. لہذا موږ به ځان کمزوري ګڼو، بل ته به په چوت نظر باندې ګورو، مسلمان ته به د حقارت په نظر باندې انشاءالله نه ګورو. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساتي.